سوره یاسین چې دا هر مسلمان ته معلوم دی او هر مسلمان ته ان شاء الله العظیم که په حفظ نه نو په ناظره باندې خو په صحیح طریقې سره به ان شاء الله ټولو ته یاد وي. سوره یاسین دا د قرآن عظیم الشان د 22مې او 23مې سپارې ترمنځ یو سورت دی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه سورت په باره کې فرمایي چې دا سورت دا د قرآن عظیم الشان زړه دی. څنګه چې د هر څه دپاره یو زړه وي، د هر څیز دپاره یو زړه وي، د قرآن عظیم الشان هم چې کوم زړه دی هغه سوره یاسین دی. یعنی د قرآن عظیم الشان د زړه لقب ورته میلاو دی. دومره عظیم صورت دی. د دغې صورت ډېر انتهایی او ډېر زیات فضایل دي. نن درته صرف او صرف یو فضیلت زه وایم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې د دې انتهایی زیات فضایل راغلي دي. کم مسلمان چې وایي د ورځې په شروع کې یعنې د سحر لمونځ نه پس د دې صورت د سوره یاسین تلاوت وکړي د الله د رضا دپاره، وایي الله رب العزت به د دغې ورځې چې څومره ضروریات دي د دغې مسلمان الله رب العزت به ورته پوره کړي. او د ټولو نه ادنا او وړوکی ضرورت چې الله رب العزت به پوره کوي وایي هغه دا چې الله رب العزت به د فقر او د محتاجۍ نه به محفوظ وساتي، یعنی د غریبۍ نه به محفوظ وساتي، د داسې حالاتو نه به محفوظ وساتي چې دی به پکې بل ته لاس نیسي. نو څومره د برکت او څومره د فضیلت خبره ده. مونږ او تاسو ته پکار دی چې دا صورت هر سحر د دې تلاوت کوو. د سحر لمونځ نه پس خپله یې موکو، خپلو کور والو ته هم د دې خبرې تلقین وکړو چې د سحر لمونځ نه پس به سوره یاسین لازمي وایي. نور هم ډېر فضایل دي ان شاء الله العظیم. په راتلونکو ویډیوګانو کې به بیا یو فضیلت تاسو ته دې بیانوم ان شاء الله.